أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. محترم زما عزتمندو مسلمانان ورونو، زستاسو دوران دی د شیخ طیب صاحب او د مرزا مسرور چې موجوده حال کې د قیدیانیانو سربراه دی او د یونس الگوهر او د نورو پنځپیرانو مختصر یو څو خبرې ستاسو په وړاندې کړم او بیا د هغې نه وروسته د مقتدرو علماء کرامو او جامعاتنا لغتو مدارسنا یو مطالبه او درخواست کوم چې آیا مسلمان بالخصوص د پاکستان مسلمانان او نوجوان په کومه لار روان دي، په کوم حالات روان دي؟ نو تاسو اول د شیخ طیب صاحب دا خبرې واورئ. جمهوریت بچ کول غواړي او جمهوریت تلائی وی لپیٹ کړه او جمهوریت غم دی مولوی صاحب سره هم غم دی ورني صاحب سره هم غم دی د جمهوریت سی سړیا د دې جمهوریت بستر تړل غواړي چې دا روک شي او ختم شي. تاسو موجوده حال کې د زمان فارق چې کوم حالات روان دي دا واورئ. के लिए क्या कर सकते हैं؟ इमरान खान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ वो कहेगा हम करेंगे, हम हाजिर हैं इमरान खान के लिए, जो कुछ वो कहेगा हम करेंगे, हम हाजिर हैं इमरान खान के लिए. محترم حالات دادی د ټولې دنیا د مخې دي. په پاکستان کې بالخصوص په کې پی کې د اشاعت التوحید و سنه په نوم باندې یو جماعت چې کې پی کې ورته پنځپیریان وایي او په پنجاب کې ورته مماتیان وایي، په کراچۍ کې ورته اشاعت التوحید و سنه وایي. خو که زه وګورو مونږه نو هغه اشاعت التوحید و سنه د توحید په نوم باندې چې هغې کوم د ګمراهۍ لاره خپله کړې ده او د جمعیت علماء اسلام په بغض کې هغې د یو زانی شرابي او د یهودو د علاکار کله حمایت او مرسته کوي. نو په دې خبره باندې نوجوان هم په تشویش کې دي او سوالم دا پیدا کیږي چې مرزا مسرور خو کافر دی او بدترین کافر دی. خود مرزا مسرور نه علاوه چې کوم شیخ صاحب بیانونه دي نو د شیخ صاحب بیانونه من په تشویش کې اچي چې په هغه خو یو مرتد لعنتی کافر دی، بدترین کافر دی او قیدیانی جماعت دا سی کافر دی چې دو
په کفر کې شک کوونکی هم کافر دی. خو زه شیخ صاحب پتا کې او په مرزا مسرور کی سفر حکم د 1973 نا مخ کې جمهوریت تا چا کفر نه دی ویلې، البته کچا ویلې او د چا سره نو میدان ته راوړی. خو کله چې د 1973 د آئینی لاري میر مرزا ناصر لار اونې شوا، د قیدیانیانو د جماعت لار اونې شوا، نو د هغې نه وروسته جمهوری عمل ته په پاکستان کې کفر ویل شو او هغه کفر تر نننۍ ورځې د اشاعت التوحید و سنه جماعت والا جمهوریت ته کفر وی. خود جمعیت علماء اسلام په مقابله کې او د هغې په بغض کې د یو مشکوک النفس یو مشکوک الذات انسان حمایت کوي چې داغه نفس مشکوک دی. الله رب العزت ته زمون په حال رحم وکي، الله رب العزت ته د نوجوانانو په حال رحم وکي، الله دې زمون د پاکستان د مسلمانانو په حال رحم وکي. حالات ډېر بګړه هو دي، الله رب العزت دې زمون د مسلمانانو مرګرتیا وکي. وما علينا الا البلاغ.